دین اسلام الله را لګلې دی د دې لپاره چې دا به غالبي الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. دین اسلام به په هر ځای کې او په هر وخت کې غالبي، بل دین بل مذهب دا به دین اسلام غالب نه، لیکن دا په هغه صورت کې کېږي چې کله په مسلمانانو کې خپل غیرت، خپل جذبه د خپل اسلام سره، د خپل شریعت سره، د خپل دین سره محبتي او د هغې لپاره خپل ځان قربانولو ته تیاري، نو په هغه صورت کې دین غالبه کېږي. ورنه چې کله مسلمانان او د مسلمانانو حکمرانان په منصبونو باندې او په خپلو کرسو باندې او د خپلو مراعاتو نه پیدې اخلي، نو ګوره بیا دین اسلام نه غالبه کېږي. ځکه دین اسلام دپاره کوشش، جهد مسلسل او یو جذبه او یو داسې محنت پکار دی، کم محنت چې نبی صلی الله علیه وسلم او دغه صحابه کړو او دین اسلامي د هغه وخت مطابق پورا عالم اسلام کې خور کړو. د صحابه په دور کې عمر فاروق رضی الله عنه په دور کې، عثمان رضی الله عنه په دور کې د الله رب العالمین ډېر لوی فضل او کرم د مسلمانانو باندې په موجوده دور کې زموږ په پوره دنیا کې تقریبا 57 اسلامي ممالک دي او په دې هر ملک د پاره چې کوم دی خپل فوج دی. پاکستان آرمی کم از کم هغې 7 لاک نه واله 10 لاک پورې زموږ فوج دی او په دې کې ایکټیو فوج چې کوم هر ټایم الرټ هغه 7 لاک فوج دی. دارنګې د ترکی فوج، د ملایشیا فوج، دارنګې د نورو اسلامي ممالکو فوجونه دا یو ډېر لوی طاقت دی. لیکن چې کله دا اسلامي فوجونه دا رایوځي شي او دا په صحیح معنو باندې د دین اسلام په خاطر او د مسلمانانو په خاطر او د اسلام د غلبي په خاطر دا متحد او متفق شي، د دنیا هیڅ یو طاقت دوی له شکست نشي ورکولی، د دنیا هیڅ یو قوت د دوی جذبې نشي خرابولی. خو چې د خپل منصب مطابق د دین اسلام او د خپل وطنونو دفاع وکړي. ورنه نن به زموږ د مسلمانانو حال دا نه وی چې په پوره دنیا کې چې کوم دی مسلمانان چې په کم ځای کې هم دی مغلوبه دی، چې په کم ځای کې هم دی مظلومه دی، چې په کم ځای کې هم دی د ظالم د ظلم سره مخامخ دی. ایون که پاکستان دی او که موجوده دور کې فلسطین دی چې هلته مسلمانان د ډېر لوی ظلم او د جبر سره مخامخ دي. زموږ د آرمي نصب العین دا د ایمان، تقوا، جهاد فی سبیل الله او دا د هر اسلامي فوج نصب العین کې دی چې هغوی په ایمان برابري، هغوی د تقوادار او متقیاني او د جهاد فی سبیل الله او د اعلاء کلمت الله جذبه دی به هغوی کي. خو لیکن د دې جذبې او د نصب العین نه زموږ د اسلامي ممالکو فوجونه، زموږ د اسلامي ممالکو آرمي هغه د دې نه چې کوم دی هټ کر په نورو مسلو کې چې کوم دی مصروفه دي. هغوی ته د دین اسلام او د مسلمانانو د دفاع او د مسلمانانو د مدد هغه ټایم هغوی ته نه میلاویږي. هم په دقه وجه چې زموږ مسلمانان په هر ځای کې مظلومه دي، په هر ځای کې د ظالم د جبر سره، د ظالم د قهر سره، د ظالم د سزاګانو سره هغوی مخامخ دي. فلسطین کې زموږ په مسلمانانو باندې څومره ظلم وشو، په غزه کې زموږ په مسلمانانو باندې څومره ظلم وشو، په زرګونو مسلمانان هغه شهیدان شو، نارینه، زنانه، نوجوانان، مشران، ضعیفان، بیماران او دا دغه ظالم د اسرائیلو د ظلم او د جبر سره چې کوم دی مخامخ دي. چونکې یو طرف ته اسرائیل دی چې د هغوی سره امریکا، برطانیا، جاپان او دارنګې د دنیا چې کوم غټ غټ طاقتونه دي هغوی بالکل برملا اظهار کوي، د هغوی سره تعاون، هغوی سره عسکري تعاون کوي، هغوی سره مالی تعاون کوي، هغوی سره هر لحاظ سره تعاون ته تیار دي او راځي او ملاقاتونه ورسره کوي او حوصلې وله ورکوي، تسلي وله ورکوي. لیکن بل طرف ته زموږ مسلمانان او د غزه مظلوم او مجبور مسلمانان هغوی تپوس څوک نشته دی، صرف د هغوی سره خلک همدردۍ اعلان کوي او صرف دا وایي چې موږ د غزه او د فلسطین د مسلمانانو ملګري یو، لیکن عملا د هغوی سره تعاون، عسکري تعاون، مالی تعاون، جانی تعاون دا زموږ په مسلمانانو په ملکونو کې نشته دی. حالانکې د دې اسرائیل حمله وکړه په 1969 کې، نو هم په هغه کال کې زموږ د 57 اسلامي ممالکو تنظیم OIC د هغې انعقاد شوی او هغه په دې وجه باندې شوی، په مراکش کې د هغې اولنی میټینګ په دې وجه باندې شوی. د OIC انعقاد هغه په دې وجه شوی چې د فلسطین د مسلمانانو مسله به حل کوي او په هغې کې اولنۍ کمیټې د القدس په نام باندې جوړه شوه د دې لپاره چې د فلسطین د مسلمانانو سره تعاوني. او د OIC مقصد دا چې په پوره دنیا کې څومره اسلامي ممالک دي، څومره مسلمانان دي چې د هغوی څونه د هغوی په مفادو کې څومره فیصلې دي، څومره مسلې دي، د
هغوی دپاره به موږ کوشش کوو او د هغې دپاره مسلې حل کوو. لیکن OIC چې د څه دپاره جوړ شوی چې د فلسطین د مسلې دپاره د دې انعقاد شوی لیکن په هغې کې هغه ناکامه دي. 1969 نه له 2023 پورې د OIC هیڅ کردار چې کوم دی نشته دی، هیڅ مدد د اوسه پورې هغوی هیڅ یو فیصله هغوی د مسلمانانو او د اسلام په مفادو کې نه ده کړې. صرف تنظیم برای تنظیم جوړ شوی دی لیکن د هغې هیڅ چې کوم دی هغه آوټپوټ نشته دی. د مسلمانانو سره د مدد په خاطر د اسلام په خاطر د هغې آوټپوټ نشته دی. پکار ده چې OIC خپل ځان وپېژني، خپل حیثیت وپېژني او مسلمانانو حکمرانان هم خپل حیثیت وپېژني او په طور خاص چې کوم زموږ فوجونه دي، اسلامي فورسز دي زموږ، پکار ده چې هغوی هم خپل حیثیت وپېژني، خپل کار وپېژني او د مسلمانانو سره د مسلمانانو تعاون وکړي او د مسلمانانو سره مدد وکړي او د جهاد فی سبیل الله کوم چې د اسلامي فوجونو نصب العین دی په هغې باندې عمل وکړي او خپل نصب العین باندې الله له کامیاب لاړ شي. الله رب العالمین دې موږ او تاسو له په دې یو څو خبرو باندې د صحیح عمل توفیق راکړي. الله تعالی د فلسطین د مظلوم مسلمانانو مدد وکړي او غیبي مدد او نصرت د هغوی سره شامل حال کړي. الله تعالی د اسلام غالب کړي او الله تعالی د مسلمانان غالب کړي او کفر او کافران د الله مغلوب کړي. وصلی الله علی النبی الکریم.